ما محترمو نن سبا عمومي طور باندې هر دویم دریم کس سره چې میلاویږي بالخصوص مسلمان چې تا سره میلاویږي به یې چې یره منظم کوم ښه په پابندۍ سره څه نه څه د صدقې اهتمام هم کوم خو پریشاني نه ختمیږي کار ټپ ولاړ دی اشته کار هم رانه لاړ او ورځې د قرضونو په دلدل کې روان یو ده بیا وره عمومي طور باندې مسلمان د دې خبره پریشان دی چې هر دویم دریم کس دا خبره کوي چې منظم کوم څومره ما وسې صدقې اهتمام کوم خو ورځ تر ورځې باندې پریشاني زیاتیږي او کمیږي نه کار ما ټپ ولاړ دی په دې نه پوهېږم مخکې به مو چې خاورو له ګوتې به وروړې سر ضربته جوړېده اوس هغه شته رانه هر څه لاړه ده نه پوهېږم چې د څه وجه کېدی شي نو مولانا الیاس رحمت الله علیه کاندهلوي به فرمایل وایي داسې کېدلی نه شي چې یو کس نه ده د معاملاتو او د معاشرت لاین والا حکم مات شي او د هغې کوم وبال او پریشانی دي دا پریشانی دي د عباداتو په لاین باندې حل شي ما څه ووایي خبرې درنې دي لږې که نه مولانا الیاس کاندهلوي رحمت الله علیه به فرمایل چې داسې نشي کېدی چې یو کس دی د معاملاتو د لاین د الله حکم مات کی د معاشرت او د اخلاقیاتو والا لاین حکم د الله والا دی مات کی او د مانځه د عباداتو په لیار باندې کومه پریشان راغلی حل کې کېدلی نشي چې څو پورې د معاملاتو د لاین والا حکم د معاشرت د لاین والا حکم نه توبه استغفار او حکم دوباره جوړ کړی نی نو عبادتو په لاین باندې به د زندگی جوړیږي نه د شکایت کې چې مونږ کوم خو پته نه لګي چې حالات سره نه سمېږي خدویم دا یاد وساتئ ما یو خبره چې دا حالات مونږ تاسو باندې راځي د مهنګۍ حالات د پریشانۍ حالات دا حالات ولې راځي نو کلم تاسو ژوند کې مختلف حالاتو نه باندې موږ تېرېږو نو د حالاتو برازي په موږ او تاسو باندې یا د موږ د تربیت لپاره او یا د ګناهونو نه د طهارت لپاره ځکه حالات الله را لېږي او الله حکیم ذات دی بهر بار او فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمه او د حکیم ذات کارونه د حکمت نه خالی نه بعض مسلمانان دا شکایت کوي چې د حالاتو لپاره صرف مکافرو باندې هېڅ نشي چې ګورو که زلزله هم په مسلمانانو ده که سیلاب دی په مسلمانانو باندې ده په هغو باندې څه شی نه راځي ده د هغې خپل جواب دی خو برحال حالات الله رالیږي یا د تربیت لپاره او حالات الله رالیږي یا د ګناهونو نه د چا دپاره طهارت لپاره الله دې دا خبره موږ په سمجھ کې راولي دوه حدیث تاسو په مخ کې ذکر کول دي حضرت عبدالله ابن ادم یاد وساتئ چې دا مصائب او پریشانی دي حضرات صحابه کرامو به د الله لارې مشقتونه د الله نه داسې غوښته چې د هغو اجرونه هغو ته معلومو لکه موږ چې د بیمارۍ نه راحت غواړو د الله لارې مشقتونه او مصائب به د الله نه داسې غوښتل لکه موږ چې د الله نه څه شی غواړو د بیمارۍ نه راحت غواړو داسې دې وجه نه حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه به فرمایل وایي انا احب صلاه درې شیان زه خوښوم او ستاسو هغه درې څیزونه نه خوښوئ یو به ویل چې انا احب الفقر زه فقر خوښوم او موږ فقر په دې شي غریبي وی وجه دا ده چې فقر د ما په زړه کې تواضع او عجزي به پیدا کوي او تواضع او عجزي دا صفت د انبیاء دی ده او مال دا د انسان په مزاج کې لیواله تکبر پیدا کوي دا مزاج د فرعون دی ده
نو چې فقر را باندې نو فقر والا سړی او غریب سړی چې دغه په خبرو کې یا په چال ډال کې لویوالی نه نو هغه به فرمایل چې ستاسو فقر بدی شي او زه فقر خوښوم. دویم بیا وی چې انا احب الموت، زه مرګ څه کوم دا خوښوم، ځکه چې د الله سره د میلاوېدلو واحد یو ذریعه چې دا هغه څه شی دی دا موت. همونږ تاسو مرګ نه یېرېږو، زه خو ښه ترې یېرېږم، ګران شی دی. او درې مې دا وفرمایل ابو دردا رضی الله تعالی عنه چې زه مرضونه خوښوم او تاسو د مرض نه کرکه کوئ، داسې مضبوط ایمانونه یو. او د مرض مولانا احسان صاحب نور دامت برکاتهم العالیه به فرمایل چې د مرض ډېرې فایدې دي د بیمارۍ یو فایده دا ده چې انسان د ژبې نه او زړه نه دا خبره تسلیموي چې زما حقیقت کې هېڅ هم نه یم. دویم الله صغیره ګناهونه په معاف کوي. دریم په بیمارۍ باندې الله تعالی درجات بلندوي، بنده الله تعالی ته نږدې کېږي. نو په دې کې هم څه دا الله ډېر راز وي، حکمت وي. الله خو غواړو به د الله نه عافیت، الله نه به څه شی غواړو؟ عافیت به غواړو. خو ما تاسو ته خبره ذکر کوله چې حالات موږ تاسو راځي د پریشانۍ په صورتونو کې، د حالات راځي یا د پاره د تربیت او یا راځي د پاره د طهارت دپاره. زموږ تربیت پې کېږي، ګناهونو نه الله پاکوي. خو څوک په حالاتو باندې د الله نه راضي وي او دا شکوې شکایتونه نه لګوي. دا بعضې کسان وي که نه چې حالات پرې راشي وایي خدایه بس بل څوک ورته معلوم نه میلاو شو چې په ما د دا غونډارې راوغورځو. موږ علاقه کې یو کس اکسیډنټ یو کس مور اعتکاف کې ناسته وه، نو چرای راویسته او بچی په هغه کې پروت و، نو اسمان ته چیغې والې چې رښتیا د خدایه نه زړه شته او نه د سترګې شته دی. داسې الفاظ یې دا غونډاره په اسمان کې چې نو صرف د ما په سر ته راغورځول، زه به په دې هلک ماشومانو باندې څه شی کړم؟ څوک پیرله ساتي؟ څوک پیرله ساتي؟ انا لله و انا الیه راجعون. نو حالات راځي د پاره د دې حالات به راځي. اوس یو حدیث دی، الله د دې حدیث حقیقت موږ تاسو په زړونو کې پیدا کړي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي، دا په زړه په غوږونو باندې واورئ، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به موږ ته ډېر په تاکید سره فرمایل چې ستاسو ځانونه د ګناهونو نه بچ ساتئ، ځان د ګناهونو نه بچ ساتئ. او بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل چې د ګناه بعض ګناهونه داسې چې د هغې ګناه نحوست دا وي چې یاد شوی علم د سړي نه هیر شي. بعضو ګناهونو نحوست دا وي چې څه شی یاد شوی علم د سړي نه څه شی شي دا هیر شي، حافظه یې خرابه شي او هغسې ذهن کار نه کوي. او بیا فرمایل چې بعض ګناهونه داسې چې د هغې نحوست دی چې سړی د شپې د تهجدو په وخت کې د الله تعالی ته د ودرېدلو نه محرومه کوي. مونږ شپې وړې دي، ستړیوالی دی، تکاوټ دی، حالانکه خبره داسې نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بعض ګناهونه داسې دي چې هغه ګناهونه سړی د شپې د آخري پهر د الله تعالی عبادت نه او د الله تعالی ته ودرېدلو نه په حفاظت کې ساتي. دیو جن ما د مهد په اجتماع کې د حضرت صاحب نه دا حدیث اورېدلو چې د شپې آخري پهر شي، الله تعالی د آسماني دنیا نه د فرشتو دریو قسمه فرشتو جماعتونه تشکیل شي. یو جماعت داسې چې هغه فرشتو جماعت ګرځي او د الله تعالی داسې څه نیک بندګان چې د هغو ځوانۍ کې او په صحت کې د الله عبادتونه کړي، نو الله تعالی هغه فرشتو ته وایي چې د هغه کس خوب کې ډډ په ډډ باندې اړوئ، که راوچتېږي هم زه ترې راځي یم او که نه راوچتېږي هم زه ترې راځي یم، بس اړې را اړوي. یو جماعت داسې. او دویم جماعت داسې چې الله تعالی فرشتې راولېږي ورته چې په دې وزر باندې خپه وزر باندې دا پوزه یا هغه ولووي. نو چې کله ووایي تاسو که خیال کړي بس ټایم به تاسو په تهجدو کې غیر شعوري کړو سترګې کولاو شي، نو الله وایي چې دا کس راوچت شي ما ته لږ ودرېږي. او دریم قسم د جماعت د فرشتو داسې چې الله تعالی ورته ووایي چې څه کسان داسې دي که په دې وخت کې ما ته اوچتېدل غواړي نو چې راوچت نه شي بېرته وده کوئ. زه نه غواړم چې
چې دا کس ته په دې وخت کې ماته ودرېږي او څه شی دی وغواړي بس مونږ جایزه خپله واخلو ده چې زه په کوم جماعت کې یم ده اړولو راړولو والا کې یم که په دې دویم کې یم او که په دریم کې یم ده نو بعض ګناهونه داسي چې د هغې نه حسد دا وي چې سړی د آخري پهر کې د عباداتو نه محرومه کوي او حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې بعض ګناهونه داسي چې د هغو ګناه نه حسد دا وي چې د الله تعالی راکوز شوی رزق د الله تعالی راکوز شوی رزق د ګناهونو د وجې نه د محرومتیا سبب وګرځي او بیا په قرآن کریم کې دغه باغ والا آیات وي چې ماښامه پورې بل ښه هر شی نیولي ښه تیار و ده خو چې سحر راله نو باغ په خاورو سره خاور پروت نبی علیه السلام د دې آیات تلاوت وکول فطاف علیهم طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم فنادوا مصبحین نو کوشش وکړو کنه ان شاء الله چې عبادت لګي کې ډیری د الله د نافرمانی نه څه کول دا ځان بچ کول او چې د ګناهونو او دویم دا چې الله په ما باندې دعا غوښتل د ګناهونو مضرتونه په ما باندې واضح کېده داسې صفا و صفا به مخصوصوي چې دا عمل پاتې دی د هغې نحوست اثر دا دی چې نن دا کار کي دا شی وشو داسې وشو الله ذکر کړی ده الله تعالی ذکر کوي چې زه په تاسو باندې حالات راوړم په یو ځای کې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرة او مرتين ای تاسو ګورئ نه چې زه د دوی 2 ځل امتحان ازمایش اخلم په کال کې حالت پرې راشي یفتنون فی کل عام مرة او مرتين خو الله تعالی وایي ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون نه توبه وباسي او نه څه حاصلي نصیحت حاصلي او په ګناه باندې جرګېږي ده یو خبر دویم ځکه الله تعالی فرمایي ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون دنیا خامخا زه به په سکمه په دوی باندې دا د دنیا د والا نږدې والا تکلیف او عذاب د عذاب د آخرت نه ولی لعلهم یرجعون دې د طرفه دې د پاره چې الله تعالی طرف ته څه شی وکړي دا رجوع وکړي خو الا ماشاءالله روزمره موږ تاسو ګورو په چا باندې مختلف قسم حالات شي او موږ دا یو چې د حالات څوک وي چې د امریکې د طرفه څوک چې یهودیانو د طرفه څوک چې دې د طرفه د چا د طرفه رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت خپل ترز عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ته وی ولو اجتمعت الامه ټول دنیا خلق را جمع شي او ان ينفعوك وتعالى نفر سول غواړي او الله نه اراده نه تا ته نفع نشي رسوله او کټول امت را جمع شي او یزروک او د الله منشانی ته ضرر نشي رسوله نو حالات چې به موږ تاسو باندې راځي دا ټول موږ تاسو د شپږ فټه بدن دا غي اثرات ورنه ازمایش شرط دی ازمایش شرط سړی وګوري چې حالات وي الله تعالی د دې ګناهونو خپل نحوستونه خپل اثرات دي بعضې ګناهونه ما تاسو ته ووي چې د هغې د هرې ګناه که وړه ده که لویه ده لوی اثر او تاثیر د هرې ګناه کې الله تعالی دا اچولی چې انسان یې څومره په پټه باندې وکړي او په ډېر په طریقه باندې وکړي تر څو پوه هم نشي خو د دې اثر به دی چې دا د انسان زړه پریشانه کوي خوند دی په د ګناه کې لذت پکې انتهایی زیات دی خو سکون پکې نشته ګناه کې څه شی دی دا انتهایی زیات څه دی پکې لذت دی پکې خو سکون پکې نشته نو موږ تاسو سره پکار دی چې وقتاً فوقتاً د الله تعالی طرف ته رجوع کوو که حالات را باندې راځي د مرضونو په شکل کې د قرضونو په شکل کې او کمال دا دی د عبدیت لویه نښه دا ده د عبدیت چې د نقصان والا نسبت ځان طرف ته کول او د کمال والا نسبت کمال طرف والا طرف کول ابراهیم علیه السلام فرمایي نه واذا مرضت فهو یشفین چې کله زه مریض شمه نو شفا راله څوک راکوي داسې نه وي چې کله ما الله بیمار کړي نو زه ټیک شمه وایي چې کله زه بیمار شمه نو شفا راله څوک راکوي الله راکوي تاسو وګورئ که کله راباندې داسې حالات راتله دا یاد وساتئ د یو مشر قول د حدیث نه دی غالبا چې که غالبا حدیث مشرانو یو مقوله ده چې کله انسان دا یاد وساتئ چې
کله د پکور کې مدرسه کې او په یو کار والا ځای کې بهم اختلاف انتشار او فتنې روچتېږي مشایخ وایي د دې لوی سبب او وجه بدایي چې دغه کار کوونکو د الله سره تعلق کمزوری دی چې کله د الله سره تعلق کمزوری شي دا به د خپل بهم اختلاف انتشار شکر کیږي او د فتنو شکر کیږي به بیا به فرمایلی او مشروع فرمایل چې ګوره لکه څنګه چې د دنیادارو خلکو نفس بګړويږي تک شانتي د دیندارو خلکو نفس هم څه شي دا بګړو شي خو د دنیادارو نفس کابونه بهر شي دا دومره خطرناک نه دی لکه دیندار ځکه د دنیادارو خلک چې نفس بګړاو شو خو د دنیا نقصان کوي او د دیندارو خلکو نفس چې بګړاو شي نو د چا نقصان کیږي د دین نقصان کیږي او بیا به فرمایلی بزرگ چې که څوک دا غواړي دا زړه باندې دا خبر ولیکي چې ما نفس ته د الله په منشا او ما د شپږ فټه بدن والا اعضا دي د الله تعالی د رضا والا کارونو کې استعمال شي مسوي چې چا په زړه کې دا خواهش دی چې ما د شپږ فټه بدن والا اعضا سترګې ژبه غوږ زړه دا دی ما خوښه یو که خوښه نه د څه شي کې د استعمال شي د الله تعالی د رضا چې په کومو کارونو الله راضي کیږي او الله خوشحاليږي دا بنده ما آزاد پاغي کې استعمال شي دا بزرگ فرمایل چې دا کس د تهجد په وخت کې د تهجد اهتمام کوي او په دې وخت کې په قتل باندې د الله قرآن وایي دا بیا به فرمایل چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ با چې کوم د کلم د الله په لار کې جمعتونه تشکیل کول لپاره د جهاد او د سریایو نو دوه خبرو تلقین ورته کول ورته فرمایل به چې کار بکیږي د الله تعالی په مدد او په نصرت باندې او د الله تعالی مدد او نصرت په تاسو سره په زیات وافر مقدار سره تب شامل حالي چې تاسو د شپې قیام الليل کوئ تهجد رات کې رات په شپې په وخت کې او د قرآن تلاوت کوئ نو دې سره به تاسو د الله سره تعلق درست وي او چې کلم الله سره تعلق درست شي نو فرمایل به ما اصلح بینه و بین الله اصلح ما بینه و بین خلقه چې چا د الله او د الله بنده په درمیان کې اخلاق تعلقات درست شو الله تعالی به د مخلوقات او د په درمیان کې تعلقات درست کړي څوک اعظم کوي ان شاء الله که خیر بخیر د کشپې نشه پاسې دی او د کېدو وخت کې شپږ رکعاته اتر رکعاته کوي او الله تعالی ته وایي چې الله زه پاسېدل د ما دپاره مشکل دي او په دغه څیزونو باندې خدای دې دا په موږ باندې ما ته په مولانا خلیل الرحمن الوري صاحب جز دوه واړونه بند دي اسلام آباد کې به پریشاني ډېر د الله والا دی بعضې ملګرو به کتلي ډېر الله تعالی ته جوړېدونکی کس دی ډېر الله تعالی ما چې شروع کې بیات وکول نو ما ته چې بیٹا یہ تہجد کا اہتمام کرو اور اللہ سے مانگا کرے کہ اللہ مجھ پر تہجد کے فوائد کو ظاہر فرما تہجد کی فوائد کو ظاہر فرما اللہ په ما باندې د تهجد فائدې را باندې واضح کړي او د تهجد برکتونه نه ما جوړې مال مال کړي او بیا راته مولانا د حضرت سیبی خلیفه ورته چې تهجد کله په هفته کې رانه پاتې کېږي په هغې وخت کې به ځوانۍ سړی لږه تازه واده کړي په دې بیعت کې هم دغه شي شروع سړی ډېر په 33,000 سپیډ کې روان ډېر په جوش کې ده چې کله به پاتې شو ډېر بد حالات به مو ډېر عجیبه کیفیت به جړا به راتله او داسې او قسم په خدای باندې باور وکړه ډېر خسته ځای کې ناست یو چې زما به شپې ته داسې انتظار و لکه ځوان هلک د خپل بیبي ته د شپې د میلاوېدو دپاره څه شی وي د انتظار د تهجد وخته به ما داسې انتظار و چې کله به راسي چې شروع کیفیت د انور خلیل الرحمن انوري صاحب توجهات او وجه دا و چې د هغه سره لږ ډېر صحبت ناسته وه او هغه تقریبا ټوله شپه 8 یا 10 سپارې تهجد ټیم کې تلاوت کی مونږ له صفې نشو ویلی اشراق نه بعد بس بیا لږ وده شي او نن سبا په وخت کې نو که څوک غواړي که نه که چې د ادارو خاوندان دي د درس د تدریس خاوندان دي او یا د کورونو خاندان دي او غواړي چې د ما د حالات د کور هغه برابر شي نو څه سوچ وکوه هغه ورځ باندې هغه کس ډېره خسته خبره کوله چې په ګاډي کې پرزه ډیله شي نو یې لکه څه پرزه ډیله ده ګاډی اواز کوي که نه کوي یو نټ ډیلی یا ګړب کوي یا حرکت سم نه کوي او یا لکه یو پرزه ګډه وړه ده نو د انسان دا بدن هم دی سترګې غوږ لاس یو اعمال چې پاتې کېږي نو روحاني طور باندې پرزې څه شي ده ډیلی شي
نو چې پرزه ډیلی شي نو سم رفتار نه کېږي نو کله یو طرف نه جنجالي او کله بل طرف ته جنجالي او ورځ باندې مشکات کې حدیث تیر شو نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې قرب قیامت کې لوی او یو علامه ده چې یو سړی به مړ شي او مر رجل علی قبره ويتمرع علیه دی به په هغه قبر باندې تیریږي او دی به حسرت کې چې کاش که د دې په ځای زه وای او دا تمنا به د دنیا د وجې نه کوي د دین د وجې نه به نه کوي او نو ډېر داسې خلک دي چې ځانونه وجني ولې ځان وجني خو ځکه ځان وجني چې دنیا کې تنګ دي دنیا کې څه شی دي دا تنګ دي نو دا دنیا موږ تاسو لپاره مختصر وخت لپاره یو الحمدلله په موږ تاسو باندې د الله فضل او احسان دی چې الله تعالی یو سلسله کې جوړه کړې یو د مشایخو توجهات دي راسره او خپل باندې لګي همت وکړو همت माना बता से शिकितन और मौलाना नूरी से बात हुए मौलाना साहब इस रास्ते में कुछ नफ्स के साथ मुजाहदा करना पड़ेगा नींद को कुर्बान करना पड़ेगा नींद को कुर्बान कर पड़ेगा और इसलिए बला खबर आते को इंशाल्लाह फ़ायदा बढ़ते लेकिन वहाँ तो तोजदा से दराना नास्ते माँ मरेम ख़राब होता है सुंदर से खप्पा नास्ते बड़ा नास्ते से चुस दे करंडम नश्तर पर बदनी बास दफ़ा कता से ख्याल करी कि नमुक तो सस्तर की कोला वशीदा خو چې تدو سکت نی سحر مانځه خالی کمبل په ځان راکش کو چې قضا برو ګرځو دا څه برو ګرځو قضا برو یا بیرسته بیا بل سره وکړو بس سملو ټول د نفس شرارت ډاکټر عبدالحی عارفی نور الله مرقده دا حضرت مولانا مفتی تقی عثماني صاحب شیخ و دغه نه بیا ته څومره غټ سړی و او ډاکټر و د هومیوپیتیک ډاکټر و غالبا دی چې یو ورځ زه پروت وم ده او سترګې مې کولاو شوې دې نفس راته وویل چې بیمار مې ستړی ستومانه مې او ضعیف هم دی نه دا تهجد خو څه فرض نه دی مستحب شی دی که کوي او که نه یې کوي څه ورته وویل داسې راته لګېد چې ته خو راپه سترګې مې کولاو شوې چې بیماره مې په بیمار باندې فرض مې سم نشته او ضعیفه مې او کار دم کړی ستړی مې او فرض خو نه دی خو مستحب عمل دی بس سم لکه نه نفس راته دا وویل دې ما دې نفس ته دا وویل چې واقعتا صحیح خبره وکړه نه فرض دی نه واجب دی او بیماره مې ما ضعیفه مې ما خو داسې چل وکړو چې په دې ټایم کې الله تعالی آسماني دنیا له راغلی او وایي چې داسې څوک شته چې رزق کې تنګ دی چې رزق وسعت غواړي چې زه ورله ورکړم ده ګناهونو کې دلدل کې پریشان دي چې مغفرت یې وکړم نجات هم ورکړم دا لانه د غوښتې وخت دی زه فرض واجب خو نه دي خو زه چې لږ الله نه به خو دعا خو غواړو که نه نو چې کټ کې مه کښېنول کټ کې مه څه شی کښېنول چې کټ کې مه کښېنول دې نفس ته مو وایي چې مړه دعا هم غواړې او بیا اودس هم غواړې لاړ شي اودس وکړه لمونځ مه کوه خیر دی فرض واجب خو نه دي غسلخانې له مه راوسته ښایسته اودس مې پرې وکول نه ما چې دومره راپاڅېدې اودس ته مه کول خو راشه که نه یو 2 رکعته لمونځ هم وکول نو چې رالم بیا مې یو 2 رکعته څه شی وکول دا لمونځ کول بیا هم ورته چې یو 2 رکعته نور وکړو چې ښایسته طریقې سره مې خپل معمول په ده باندې پوره کړه بیا مې دعا غوښته نو نفس ته مې وایي چې نه واجب دي نه فرض دي او زه بیمار یم خو نه دا د ما یو روحاني غذا د دې نه بغیر کار نه کېږي نو موږ ته هم که نفس دا وایي چې بالکل دلته دا خو د سهار لمونځ به وکړم چې چلې اشراق نه مخکې به د اوده کمه ده په 10 بجې به راکښېنم اوس خو خوشحالي که نه داسې ورسره وایه چې اوس خیر دی پاسه او فرض وکړه او فرض پسې متصل اوده شه دومره مجاهده مه کوه چې اشراق ورته هم پاتې کېږي او اوس اوده شه او ښایسته 9 بجې به ناشته مه کوې او بیا به راپاڅې بیا سره مني بیا سره څه شی کېده ورنه حدیث شریف کې راځي که نه چې تاسو کله هم سترګې کولاو شي نو تاسو یو طرف ته شیطان ناست دی یقال له الولهان غالبا ورته وایي دا انسان ته په زړه کې او په هغې کې داسې ککي غوندې اوده کوي اوده شه ډېر ټایم دی او بل طرف ته فرشته ورته وایي چې اوچت شه د الله بنده اوچت شه د الله بنده نو شیطان دومره کمزوره دی نفس زورور دی چې د کوم نوم د الله واخلي د شیطان رستو شي دی وجه سترګې کولولو سره دعا ده الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور ورنه حدیث لیک راځي چې 3 غوټې وله ورکړي په لومبي ذکر باندې لومبۍ غوټه کولی شي په اودس باندې 2مه غوټه کولی شي په حدیث شریف کې راځي ستاسو په دې پوزه کې اوبه اچوئ ده ان الشیطان یبیت علی خیشومه شیطان چې دی دا په دې خړتوم کې شپه تېروي زه ښې ور واچوم ورته سوړوی شیطان دې ځای کې حقیقت په حدیث کې تمثیل دی
نه داسې دی که نه بیا به سهار پاڅېدی شي نو موږ تاسو نفس په تهجد اماده کړو سهار جماعت کې او تاسو څو ورځې د دې معمول وکوئ تاسو تهجد او د سحر لمونځ په جمع سره ته بیا خپل کار ژوند ته ګوره هغه کسانو ته ګوره چې تنګۍ ده ما تاسو ته ویلي که نه چې د ساوت افریقا والا یو کس و هغه وی ساوت افریقا والا چې خپل رورانو خپل رشته دارانو به مانه نفرت کول ده چې کله ما الله سره جوړه کړه د موږ په سکول کې عیسائی استازو غیر مسلمز هغه هم راسره محبت شروع کړه هغه هم راسره محبت دا د الله وعدې دي او الله د خپلو وعدو خلاف نه کوي نو زم اوله باندې کمی کوته په غفلت استغفار وایم تاسو هم په ووایئ انشاءالله خوښ به کوو که نه انشاءالله کوشش به کوو الله نه به غواړو اندې جمعې دپاره وګورو نن چې ځو د کېدو نه مخکې د 4 رکعته وکړو ما تاسو ته وایي چې الله تعالی ته پښتو کې وایي هره ژبه باندې پوهېږي چې خدای پاک ما خپل ځان تا ته وسپارل زه اوچتېدل غواړم او الله په دې 2 غنټې کې ته زما آرام پوره کړي تکاوټ ما ختم کړي خوب باندې تکاوټ نه پوهېږي هراوینډ کې به موږ ته وي چې د سهار خوب چې دی دا خوږ دی ډېر مزیدار دی دا خو تکاوټ ختموي نه او فرمایل بیا چې په کثرت د استغفار سره سړی خوب ختمیږي ورنه بعضې داسې کسان چې 2 او 3 ورځې ودي خوب یې نه پوره کېږي دا فرمایل 3 څیزونه چې زیاتېږي لسی چې څومره زیاتې نو زیاتوه او خوب چې څومره زیاتې نو زیاتوه او جګړه چې څومره جګړه زیاتوه تا له مداوي تا د چې څومره زیاتولی شي زیاتېږي او چې کموي او ختمیږي نو خوب سره الله تعالی نه غواړو چې خدای پاک ته ما په دې لږ وخت کې آرام پوره کړي او الله په کوم ګناه د وجې نه چې ته ما ځان ته ودرېدو ته نه پرېږدې الله ګناه نه ما له حفاظت هم راکړي الله زه د هغې ته معلومه نه مالي توبه وباسم الله ما دپاره بچ کېدل مشکل دي تا ته اسان دي ته ما بچ کړي نو الله سره یو صحابي تېر شو یو کس تېر شو نبي علیه السلام ته چې یا رسول الله تهجد هم کوي او غلا هم کوي نبی علیه السلام ته چې ته چې څه وایي چې د هغسې حق او سچ وي نو د مانځه په برکت به دی د دې غلا د بد عمل نه بنې شي ډېرو څیزونو نه بچ کېدو وادي ډېر داسې ګناهونه چې تاسو نه ویلی شئ چاته خو زړه نه غواړي ورانه کېږي چاته ویلی هم نه شو او کوو یې یقین وکړئ د الله په ذات باندې چې هغه ګناهونه به بدن نه الله تعالی به زړه نه د هغې ګناه طلب او جذبه ختمه کړي د انسان خو ختمه که نه انشاءالله تهجد اهتمام به څوک کوي انشاءالله نن نه چې زما کو الله جزا خیر ورکړي الله جزا خیر ورکړي الله جزا خیر ورکړي کور والا باندې داسې شفقت سره ترغیب ورکوو چې ته وایي انشاءالله په خیر باندې که چا وځو خو خوبونه هم سخت دي خو د کېدو نه مخکې 6 اتۀ رکعته کوئ بیا وتر کوئ الله نه سوال غواړئ چې الله دا رانه بس قبول کړي مونږ حضرت صاحب چې یو بینک اکاونټ دی هغه کروڑونه دي په بل هغه کې لکونه دي په بل هغه کې اربونه دي په بل هغه کې زرونه دي او په بل هغه کې څه شی دی لسګونو والا اکاونټ دی خو اکاونټ خو یې دی که نه ده نو کم از کم الله سره مې د تهجد اکاونټ کولاو شي ده صحیح ده که نه انشاءالله چې بس هغه اکاونټ کې ای چې دې بینک کې ما هم اکاونټ شته دې اکاونټ زما هم څه شی دی ده شته الله نه به غواړو انشاءالله که خیر اوس نن به د مجلس هغه په توبې باندې وکړو ما سره